څه درته وایي؟ وایي 520 راوړه. 520 راوړه. د څه خبرې 520؟ ښه، او ته ولې نه ځې بچیه؟ نه م پرېږدي. استاد هم نه پرېږدي. ولې؟ 500 روپۍ نه غواړي. لږ صاحب د چیلې غم شته دی او د بچي غم اوسه نشته. وختي وته ما 500 روپۍ څه نشته؟ نه زر کېږي په ما نه چې تاسو 500 روپۍ نشته نو دا به د کوم ځای نه راوړي؟ لاله را څادر راکړه او کټ راوباسئ چې شاندار ځاندې لپاره واچوو دا کټ راوالی څنګه یې جي؟ طبیعت هم ښه دی. دلته سکول کې ماسټر صاحب ماشومان جرمانه کړي دي 500 روپۍ او نو موږ د هغې لپاره چنده غواړو که سره سره یې راکړئ راله. ښه نو ته بیا ته خو ځې که نه، نور نه ځي، ته ولې تلی؟ ما له بس 500 روپۍ جرمانه ورکړه، زه یې پرېوستم. دا مې وي دلته کې را ماشومان جرمانه شوي دي 500 روپۍ که نه، نو دوی له مونږ ولاړ یو چنده ورله غواړو. چنده ورله غواړو، ته به د خپل وس مطابق پکې واچوه چې هر څونه وي. ٹھیک شوی جی. جمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان یم او دا وخت چې چرته کې موجود یم ضلع مومند دی، د تحصیل پلانغار علاقه ده بالولا ورته وایي. نن د زیارت ورځ ده، جمعرات ورکینګ ډے ده، سکولونه کولاو دي. خو دا د بالولا د ماشومان چې دي نو دا سکول ته نه دي تلي او دا وخت ما سره په ګړۍ کې 10 منټه کم 11 بجې دي. نو دوی نه څه تپوسونه کومه چې دا سکول ته ولې نه ځي، سکول ورته خواته شته نشته کوي، نو دا ماشومان بیا سکول ته ولې نه ځي؟ بچې څه نوم دی دی؟ ابوبکر. سکول وې څوم کلاس کې زویا؟ څلورم کلاس کې. سکول ته ولې نه تلې؟ تلم خو اوس راغلم دکان. ولې رالې اوسو؟ دکان ته راغلم. چوټي څه وخت کېږي؟ 1:30 بجه. او ته راووتې په څو بجې؟ 11 خو لا شوي هم نه دي مړه، بس 10 منټه کم 11 دي. څنګه دا دې څه دی؟ دا کلیوال مې دی. کلیوال دی دی. ښه دا ټیپ وایي چې زه دې ځای نه سوړم دوباره ځم سکول ته. یار داسې دا واړه سي یا خواته خو دغه کوي. سکول ته نه ځي که نه؟ نه ځي. دروغ وایي دا بچي ته دروغ وایي. تلم اوس راغلم. نه اوس دوباره ځې به که نه به ځې؟ ځم به. زه به خپل ځان راپټوي. ځان راپټوي که نه، سبق نه وایي. ښه ستا څه نوم دی؟ استخار. ته څوم کلاس کې؟ څلورم کلاس کې. نو ته خو بچې د سهار سکول نه نه تلې که نه، ته دلته کې د لوبې کرکټ ته کوو. ولې؟ څوک هم نه پرېږدي. ولې؟ هلته تلو غرنۍ ته او به یې نه پرېوستم. غرنۍ ته څه پسې تللی وایي؟ چیړ پسې. غرنۍ ته چیړ پسې تللی وي؟ څه مطلب و؟ چیړ پسې تللی وي نو غرنۍ ته د چیړ وړی و؟ نه راوړم. د غرنۍ نه د چیړ راوړو. ښه نو اوس هم سکول کې استاد ولې نه پرېږدي؟ وجه؟ نو ته په سبق نه وې؟ ولې نه؟ نو سبق په کوم ځای کې ویل؟ د دکان شاته به سبق وې که نه سکول کې به وې؟ سکول کې به وې. ښه دا راته ووایه چې کوم ځای کې دا سکول دې څه نوم دی؟ سکول دې څه نوم دی؟ پرایمري سکول دلته نږدې دی چېرته؟ ښه نو څو ورځونه نه ځې بچیه؟ 4 ورځې دوست چې ته سکول ته نه ځې او استاد دې نه پرېږدي؟ هلکه دا ټیک وایي. ولې نه پرېږدي؟ نو څه وجه ده؟ ستا څه نوم دی؟ هلال. ته څوم کلاس کې سبق وې؟ څلورم کلاس کې. ته د څو ورځو نه سکول ته نه ځې؟ ته داسې کمرې ته ګوره 4مه ورځ دی ده. او ولې څه وجه ده ته ولې نه ځې 4 ورځو نه؟ چیړ له تللی خو بیمار وم. چیړ له تللی وې بیمار وې نو څه نو اوس ولې نه ځې؟ بیمار وم اوس هم نه پرېږدي. اوس هم په سکول کې نه پرېږدي؟ څه درته وایي؟ 520 راوړه. 520 راوړه. د څه خبرې 520؟ وایي تاسو چیړ له تللی وایي زه خو بیمار وم. هلکه 520 څه مطلب و؟ دا پیسې دې غواړي. پیسې د څه پیسې دې غواړي؟ چې تاسو چوټي کړې دي اوس مار پیسې راکوي. ښه چې کله سکول کې چوټي وشي نو 500 روپۍ تې اخلي. 500 روپۍ تې اخلي. دا استاد تې اخلي. نو تاسو سره 500 روپۍ اوس نشته؟ نو تاسو استاد ته ویلي چې موږ سره نشته؟ څو پیرې ورغلې خو نه هم پرېږدي راشړي. بیا هم راوشړي. څو ځل ورغلې بچې ته رانږدې شه کیمرې ته؟ 2 ځل ورغلې خو بیا هم نه پرېږدي. بیا هم ور نه رغلې. ښه او کور کې د پلار ته ویلي دي؟ هغه څه وایي؟ هغه وایي موږ ته وایي زه خو موږ ته وایي موږ نه 520 غواړي. نو بیا څه وایي؟ وایي بس پلار د کوم ځای کې دی؟ لږ راولې د پلار. اتله بل خوا. د چا پلار دکان کې دی؟
او هغه ته وصل ها څه نوم دی؟ احسان الله احسان الله ته کوم کلاس کې؟ دویم دویم کلاس کې. ها او ته ولې نه ځې بچیا؟ نم پریدي استاد هم نه پریدي ولې؟ 500 روپۍ نه غواړي ته چیړله چوټي هم کړې وه ځکه د 500 روپۍ غواړي که نه؟ ها ښه نو اوس په لکه تاسو همدلته کې لوبې کوئ مور پلار هم خبر دي؟ او نو هغوی څه وایي؟ وایي زه خو موږ نه پریدي نن تاسو پلار ته نه وي چې موږ سره لاړ شئ دې لکانو کې د چا پلار هم دلته نشته؟ ښه بل څوک شته رونه مشر ورور؟ دا زما ورورونه دي خو ماته معلومات نشته دي. هغه طریق خو راشه که نه چې ستا ورورونه دي نو ته څنګه څادر دی په دغه باندې اچولی دی او دغه ځای کې موبایل کې ویډیوګانې ګورې تا سره دوی غم نشته؟ نو ماته معلومات نشته دي ما څه نه دي نو ویلي. تا دلته لیدل نه چې کرکټ کوي؟ یاره بس موږ اکثر کور یې نه کړی. یاره ته په دغه ځای کې ناست وې ګوره دروغ مه وایه نه، که نه نه. په دغه ځای کې ناست وې موبایل ته دې کتلو او دوی په دې ځای کې سهار نه کرکټ لګولی او ته وایې ما ته پته نه وه. نه موږ کور یې نه که نه دا که نن کور شم سهار ما ته دغه راپاڅېدم او ما ته معلومات نشته دي. نو چې دوی دلته کرکټ کو تاله پکارو چې ورپسې راغلی وی چې لکه تاسو سکول ته ولې نه ځئ تا سبق ویلی خپله نه ما نه دی ویلی نه. نو احساس ته شته خفه یې اوس ولې ښه خفه یې ښه خفه یې که نه او څه کار کې بس یاره چې هوایي روزګار کوم. چې څه میلاو شي هغه کې وا ژوند کې مشکلات ډېر دي بس مړه بس ټیم دی بس پاس کېږي بس مشکلات هغه بس. نو په دوی ولې نه خفه کېږي نو بس ما ته معلومات نشته دی نو تاسو ته ورشم نه تا لیدل نه راغلی چې دوی کرکټ یاره کوي بس کرکټ کوه ما ته معلومات نشته چې دوی سکول ته نه پرېږدي. ګوره ته په خپله باندې سبق ته نه دی ویلی خفه هم یې خو بیا هم لکه په دوی نه خفه کېږي وړه کې د رحم نشته ګورې خفه کېږه مو که ستا په زړه کې رحم وی که نه تا به دې لکانو پسې راغلی وې زه به دې لار تېرېدم او زه ورته ودرېدلم زه پې خفه کېدم او ستا د تره زامن دي یا خپله وینه دې ده اول ته داسې موبایل دې لګولی ځان ته خدای خبر شه چې سر یې پکې کتل او د دوی غم د څه نه و څلورمه روز ده چې دا سکول ته نه ځي که نه بس ما ته پته نشته دوی چې لکه دوی نه ځي. ښه او زه کور یم نه که نه. نو اوس په څه کې اوس خو ته پته ولګېده که نه نو اوس په دغه وکړو نو اوس استاد له به ورشو. قدرمنو دا موږ سره دا وخت دغه سکول چې د چا دی نو دا خلک وایي چې دا صاحب د هغې ملک ته دوی سره څه خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جي طبیعت هم ښه دی؟ بالکل خیر دی. ملک صاحب دا سکول ستا په ځای کې دی؟ او دا زما ځای کې دی. ښه صرف ځای دی ورکړی که نه بیا یې څه تپوس مپوس کې بس ځای مې ورکړ نو داسې چکر نه لګې که نه ولګو بچي چکر ورلګې ښه چې چکر ورلګې دا مې راته وایي بچي رشته او غټ دي که واړه دي؟ غټ دی غټ سبقونه ویلي دي؟ ډېر سبقونه نه دي. تا خپل سبق ویلی؟ خپه نو بس نم دی ویلی. اوس خپه که نه؟ نو ولې خفه نه یم؟ ډېر خپه یې ښه دقه مې راته وایي دا دې خو راشي الله دې خو راشي. نن د سکول ورځ ده که نه 11 بجې دي په ریګړۍ کې ته وګوره او دې هلکانو په دغه ځای کې کرکټ کوو سکول ته نه ځي نو د دې کلي د دې مشر په حیثیت باندې ستا ذمهواري نه جوړېده چې دوی ته تا ویلی وی چې دا سکول ته ولې نه ځئ سکول ته ولې دا واړه نه راځي او وایو ته مو خو تا چې سکول ته ځئ موږ دومره 500 روپۍ ترې غواړي استازو ښه تا چېرته تپوس کړی چې دا 500 روپۍ ترې څه غواړي کوو به دې څه به کوو خبره ده کنه لنډیا دا داسې وایي دا دته وی دته د څه نوم دی حضرت ګله دا داسې وایي نه لنډې ته مو وایي حضرت ګل حضرت ګل وایم کنه ښه ده حضرت ګل دا ته داسې وایي کنه چې د سکول ته نه دی چې کوم ماشوم پاتې کېده د سکول ته بیا یې په دې باندې سرکاري سړی هم بد ګڼي او وایي چېرته څنګه چې د سکول شته دی ماشومان پکې نشته دا ولې ماشوم وایي چې ما چوټي کړې ده او 2 ځل لاړم او مونږ یې د سکول راوشړلو وایي چې 500 روپۍ راوړئ 500 روپۍ بل هم جرمانه کړي وو د استادانو نو چې ورسره نی 500 روپۍ نه بیا سکول ته نه پرېږدي نو نه به پرېږدي نو د استادانو کارونه دي نو استادانو کارونه تا خو هم څادر په اوږه باندې اړولی ستا څه کار شته که نه ته به یې تپوس کوې که نه نو زه ورڅه مطلق کنه مونږ وایي دا به د حکومت یوه لارې یوه قانون به وي نو مونږ وایو ستاسو نه ویږو چې که مونږ د دې ماشوم له 500 ورنکړو سرکاري خلک وایي چې دا ماشوم یې جرم کړی خامخا به یې ورکوئ مونږ خو ستاسو نه هېرېږو وروسته دا غم کوو ته راته اوس ووایه چې دا ماشومه یاره زه درته اوس دا وایم چې دا ماشومان ځان سره کوي دواړه او دا ورولې سکول ته او استاذ ته ووایي چې دا روره ته ولې نه پرېږدې په سکول کې دا دلته کې دغه ځای کې کرکټ یې لګولی دی ټیک ده تاسو په خپل هم سبقونه نه دي ویلي او دا ماشومان هم روان دي همدغه شانته کې لویېږي که نه او 500 روپۍ به دوی 500 روپۍ د کوم ځای نه راوړي او دا داسې ملک هم نه دی چې ګنې په دې کې راورېږي د بره 500 روپۍ خو دلته ډېر غټ شی دی که نه
په ما کو دا خشاک مو خو ځان له سیر وړو وګټو چې دا مونږ بیا په ناري پلار دې څه کار کوي؟ خپل مزدوري کوي. مزدوري مزه برې مرې څه وایي؟ خشاک. خشاک وایي. او ته ماته دې خوا دا ووایې ته دې خوا راشه، دا خو راته لږ تکړه ښکاري، ته دې خوا راشه لږ، دا خو راته لږ تکړه ښکاري. خو زه دا وایم چې لکه د پلار چې دی نو به نشي ورتلی سکول ته که نه چې د لپاره اواز اوچت کړي. دا ستاسو د ټولو مسله ده، د ده یو ځان له دغه سړي پلار مسله نه ده، تاسو ټولو له پکار دي لوی او وړو له چې ورشئ او ورته چې دا ماشومان ولې نه پرېږدئ. ته چېرته ورغلی؟ زه نیم ورغلی، زه دغه ښکته ځای یم د سپینې خاورې د سرو شهید یم که نه. خو ته د سرو شهید سکول ته راشه، استاد راشي دقسې ټوله ورځ په ځان څادر راچولی، د هغې څوک تپوس نه کوي. نو څوک به کوي؟ زه پلار څه تپوس به زه کوم، ته به څه کوې؟ غریبانان به دلته څه وکړي؟ ته به څه کوې؟ زه به تپوس کوم، ته به څه کوې؟ ستا په کلي کې مشران نشته؟ نو چې زما په کلي کې څوک مشران دي چې ورشي مشران دغه کوي، پوه شوې، څه کوي؟ ملامته کوي دي. ولې؟ نو خو بس دا خو ولې خو نن سبا خو باچاګردي ده، پوه شوې، هغه سړی دغه ده چې چا لاس کې کاري. صحیح. څه څه نوم دی دی؟ ښایسته شه. ښایسته شه؟ وری ښه بېغمه باچا یې ښه، څلورمه ورځ د بچي د سکول ته نه ځي او څه هېڅ ټینشن دی نشته. اوس استاد هم ګناه نه بې دغه تللي هغه نه، استاد هم ګناه نشته که نه. او زه هم یم ستا شوی چې ورشم سکول ته، او استاد نوم چې هغه چې لکه استاد به ځه غلطي کېږي، ماشومان دي. څلور ورځو کې ته اوسګار نه شوې، ته کې څه هم ګاډي کو ډاکټر څنګه جزونه مزونه جوړې که ډاکټر صاحب کې خشاک مشاک تېرې وړو، خشاک دی. او نن کلي خو لا اوته پاتې شوي، نن نه دي تللي بیا. خبره یې ورسېده ورسېدله او نن دې څه کولو؟ نن ته چې چلې نه هغه پېستلې چیلې نه وه. ملک صاحب د چیلې غم شته دی او د بچي غم اوس نشته. وختي وته یم او استاد هم ګناه نشته، هغه بیا دغه ته بیا اډر دی تللي چې شون مې هغې له تللي یو ورځ چھوټي کړې. نو چې یو ورځ چھوټي وکړه نو هغې په دې خو څلور ورځې نوره هم وکړه که نه؟ راو که نه، خو بس تاوده ساړه شوي. خبرې چې ولې نه پرېږدي؟ خبرې چې ولې نه پرېږدي؟ نو بس هغه څه به ترې غواړي خامخا هم دغه به څه ترې غواړي؟ جرمانه کوي بیا، جرمانه کوي بیا. څونه جرمانه غواړي؟ 500 روپۍ به تا سره شته؟ لږ ګډ وډ خو یم نن سبا. صفا خبرې کوه. نه نشته راته 500 روپۍ څه نشته؟ نه زر کېږي په ما. نه چې تاسو 500 روپۍ نشته نو دا به د کوم ځای نه راوړي؟ او نو صحیح خبره. نو څه به کوئ؟ کټ واچو؟ نه ورپسې ته غلطي کټ راوالی کټ راوالی چې د دې ماشومانو چاندې لپاره دلته کې کټ واچو. غلطي کېږي خیر. یاره که تا سره 500 روپۍ نشته دی، ماشوم سره 500 روپۍ نشته، کټ راوباسئ، کټ راوباسئ دلته به واچو د ماشومانو لپاره. دا خو تقریبا چې 200 روپۍ جوړېږي، چانده به ولې وغواړو. د استاد ګناه نشته، هغه نه بې دغه تللي ځه، هغه هم ګناه نشته. ته ما هغه خپله وایې دلته کې دا ماشوم په تیارو کې ډوبېږي. چې وایي چې دا ماشوم تېر وته او بیا یې ولې دې سکول ته نه پرېږدي؟ 500 روپۍ دغه غریب څه نشته، یو ځل غلطي تاسو هم نشته که نه؟ تاسو هم 500 زه ځم نه ورکوم بیا خو زه د الکان ځای کوم ورځم نیم ورغلی نیم. یا لکه ملک صاحب ګوره ته هم ساده سړی جوړېږي، سړي سره په جیب کې پیسې نه وي، هغه دوکان ته خریدارۍ له څه له لاړ شي. دی خو چې لاړ شي دنه به اول دا مطالبه کوي چې پیسې راوړه، پیسې دې څه شته نه وه. زه خو په دې سکول اوس خفه نه یم، ما دې خدای تباه کړي. ما دغه چې ځای مې وله واخیست، دا د دې نه ملک صاحب تا ولې ځای ورکړو؟ ما دغه وس کېدی، زه اوس څه وکړم؟ واړه زه د کلي په ایمان په زور به ویشم. دا ستا مسله نه ده جي، دا ګوره ستا مسله نه ده، اول مسله د ده وه چې دی ورغلی وی. ټولو نه اهمه مسله د استاد ده. لکه 500 روپۍ په دې علاقه کې ډېر دا پېښور نه دی، په دې علاقه کې 500 روپۍ ډېرې زیاتې دي. غواړي جرمانې او هغه جرمانې د هیرې نه ماشوم بیا نه خبره داسې ده د مشترانو لاله را صادر راکړه او کټ راوباسئ چې شاندار ځاندې لپاره واچوي. دا کټ راوالی کټ راوباسئ، زه یې پخپله غواړم، ته پخپله غواړم. ته څه وایې هغه به مونږ وکړو. زه دقه وایم چې ما له کټ راوباسئ، په دې روډ کې را څوک تېرېږي مونږ به وایو چې ماشومان جرمانه شوي دي، هغې لپاره چانده غواړو. چې دا علاقه سخته ده، جرمانه ټیک ته واخله، خو لکه په دې علاقه کې لکه دا پلار دی جي، قسم په خدای جیب یې نه لټومه، بې عزتي یې کېږي، کوس مې ولا جیب ولټو نو دې کې به 200 روپۍ هم دي، 200 روپۍ هم پکې نشته. نو دې چې د پلار سره 200 روپۍ په جیب کې نشته، 500 جرمانه هغه د زوی دی او یو زوی هم نه دی، 2 زامن دي، 1000 روپۍ هغه کم ځای نه راوړي، یو هغه له هم ورکوي. ټیک ده. او دی به زما دا یقین دی چې دې د وجې نه سکول ته نه ځي، چې هلته کې بلاړ شي استاد به ورته وایي جرمانه راکړه، ده سره څه دي هغې د وجې نه ځي. چې ګوله دلته لکه پلارانې غریبي ده پوه شولې، سهار مانځه وخت چې راپاسې په دې لټون کې چې موږ یو 500 روپۍ سي غره ته لاړ شو، یو ځای بل ځای ته ځي پوه شولې. دلته خو ماشومان 8 بجې ځي، زموږ دا کسان دا 6 بجې د کوره وځي، ماشومانو پته خو نه لګي. دلته استاد دا نه دي په کار، دا خو به ورو
پویه لکه غر علاقه د غریزه پوه شولې واو دغه که یوه ورځ دوه نارمل به چلېږي کاپی راواله ته نو مته دوی ټکه به ولګه ورسره صرف جرماني غیرحاضري وکړي دا به ډایرکټ وایي جرمانه او بیا سکول کار پې کوي نه ځان د جیب دپاره اخلي پوه شولې نو نارمل به دلته چلېږي استادان دي خو صحیح نه چلېږي دلته نارمل به دې خلکو څه چلېږي دا خو په هغه نه پوهېږي ماشوم پرېږدي او پلار یې وغواړي دوی بالکل ماشوم ته وایي سکول ته مه راځه غریزه علاقه ده دوی خو مشرانو دلته سبق نه دی ویلی د څه نه دی خبر لګ ودرېږه یاره څنګه یې جي طبیعت هم ښه دی دلته سکول کې ماسټر صاحب ماشومان جرمانه کړي دي 500 روپۍ او نو موږ د هغې لپاره چنده غواړو که سره سره یې راکړئ راله ما په خپله لرګي راغېستې دي 3 کسه یې خیر دی چې لږې لږې پیسې هم ورکړئ څه به پرې وشي در بدله کو که زمونږ په چاندا باندې کېږي یا بسم الله لږې لږې ورکړئ چې لږې لږې دا داسې وایي ای لکه ما یو کار دی کلنډیا د ده دا خبره ټیک ده ګوره دا ماشټران ښایي ما ماشټران دا خیر 3 کسه یې لږې لږې ورکړئ لږې لږې پنځه که دی ماشوم غیرحاضري وکړه 500 روپۍ چې زما سره زه خیر لږې لږې ورکړئ لږې لږې ورکړئ چې دا راته ووایي چې ولې غیرحاضري کوي غیرحاضري چې هر څنګه کړې ده خو اوس یې کړې ده ماشومان نه دي څلورمه ورځ ده بس ته پکې څه ورکړه 10 دې راوسه کېږي 10 دې راوسه کېږي لالا لږ ودرېږه ته ورکړه یو څو څه چې راوسه کېږي ورکوله لالا څنګه یې راواړه واغه طرفه لالا څنګه یې طبیعت دې ښه دی حلاري ده دا ماشومان استاد جرمانه کړي دي 500 روپۍ د هغې لپاره چنده غواړو لکه څه یې راوسه کېږي راکړه لالا ته لږ دا شی دې خولې نه چاپ کړه بیا به څه وکړې نه سری راوسه چې سری راوسه کېږي راکړه لالا هلکه چې سری راوسه کېږي راکړه 10 وي 15 وي راسې بس ماښام پور به راټولې شي سهیله څوم کلاس کې پایو 5 کلاس کې همدغه سکول کې ښه نو څنګه ته جرمانه شوی وې ولې پیمان بس لاړو چې کسان له نورم او چې لاړو بس جیب خرچې دا چیلډ باندې تاسو مزدوري کوله مزدوري لم کوله ښه نو بیا څه چلو شو بیا استادانو څنګه وایي دغه بس وایي مه راځئ وایي ولې نو وایي دغه وایي تاسو نن ودې به راغلئ چوټي م کړې ده چوټي م کړې ده ښه نو ته بیا ته خو ځې که نه نور نه ځي ته ولې تللی ما له بس 500 روپۍ جرمانه ورکړه زه یې پرېغوسته 500 روپۍ جرمانې د کوم ځای نه راوړه نو بس د پلار نه م واخېستې بس پلار نه دې واخېستې 500 روپۍ دې جمع کړې ښه او مزدوري دې کوله که نه مزدوري مې کوله ښه او دا چا چې 500 روپۍ نه دې ورکړي دوی سکول ته نه ځي که نه څلورمه ورځ ده نه پرېږدي دوی د سبق څخه هم پکار دی که نه وایي پکار دی دا څوک دی دا سړي دا یو کس ودروئ که نه دا راواړه څنګه یې جي طبیعت هم ښه دی ټیک ټاک خیر چېرته نه رالی د ماڼي نه ماڼي نه رالی مخ لږ شان کې ښکاره کولی شي نو دا مې وي دلته کې را ماشومان جرمانه شوي دي 500 روپۍ که نه دوی له مونږ ولاړ یو چانده ورله غواړو چانده ورله غواړو د والد صاحب پلار یې غریب دی او نو مونږ وایو چې څه چنده پکې واچې ښځه به د خپل وس مطابق پکې واچوه چې هر څو نه وي ٹھیک شوی جی دراله ښه ځه